وجعلوا عزة أهلها ذلة وكذلك يفعلون. صدق الله مولانا العظیم. نن زه چې د کیما ویډیو کاوه د غپارین میټینګ په حواله سره چې په دارالحکومت اسلام آباد شه د پښتانه او خصوصا د قبایل خلاف یو بیا میټینګ کیږي. د دې خلاف د اپریشن خبرې کیږي او هغې اپریشن ته اجازات ورکول شي. زه د دغه فیصلې په هغه الفاظ باندې غندنه کوم، مزاحمت یې کوم چې کوم الفاظ د دې څنګه ډېر زیات مزاحمت ولوي. اپریشن د مسائل حل نه دی. اپریشنونه مې مخکې لیدلی دي، ضرب عظم لیدلی دی، رای حق هم لیدلی دی او راه نجات ول هم لیدلی دی. وی چې کوم دا کنه چې کوم اپریشن کیږي دغه متعلق د دې د سوچ دا د میش په خیال سره نه د ملک په مفاد شه دی، نه د عوامو په مفاد شه دی، نه د امن په مفاد شه دی. ځکه هم چې څلور څو اپریشنونه وشول، په د څلورو اپریشنونو سره د ناکام شول، امن یې رو نه وسته. نو حکیم دلیل دی چې د بیا په دغه اپریشن سره امن روالي، لہذا نه امن مخشه پر وستلی دی نه ویس پر وستی شي. لہذا د اپریشن نه ده د فیصله واپس کو. که واپس یې نه کو دا خلک مجبور دي، د خلکو په دې ګرمي شي چیرې سي د خلک سره متبادل نظام د شته دی. د دې د کوریه د حفاظت ضمانت څوک ورکوي، د دې بچونه د حفاظت ضمانت څوک ورکوي. په مخشه اپریشن نقشه خو خلک ته عوام ته ضرر ملاو شوی دی، عوام مړه شوي دي، عوام بچون یتیمان شوي دي، ښځې کونډې شوي دي. او نو دا اپریشن خو د هغه نه متبادل نه دی. نو چې کومه خلک خلاف کیږي هغه ډېر په محفوظه طریقه سره وختي ځون محفوظ کو او اپریشن د مقامی خلک خلاف کیږي. او بل عرض مې دا کوم چې د پی ټی آی ولنه زه ډېر په معذرت سره چې د احتجاجي نه کوي، د پریس کانفرنسي نه کوي چې د الله د پر خلک ته دوکان ما ورکوي سي تو سے هغه وزیر الله چې تاسو ډېر په باندې فخر کوئ سي بریتینه هم پرې شدي او د تګړه توب ځون زمارای هشمروي تاسو هم ته زمارای وای سي. خو پاغه فیصله شو، خو په میټینګ شو، خو دا هنوستو آیا د ولته نشول ورته ویلای چې مې کله هم زه احتجاج کوم، زه کله دغه اجازهات نه درکوم. ایو کله مخشه اپریشن کده اکرم دورانی وزیر الله و خو هغه ته صفا انکار وکړ چې زه کله هم کوم د اپریشن اجازهات نه درکوم. اپریشن نه وش د اپریشن کوي تر وسه پرې د میژ د هغه کورې چې د ډنګ کړی وي د هغه معاوضه د سروې روپۍ نه دی ورکړي. 18,000 20,000 کورې ناوي سفر داسې پوتې دي، هغې ته د سروې نه دی ورکړي. د نوي کورونه چړان کو د هغه به نه څه کوي، هغه ته روپۍ د کومه نه ورکوي، معاوضه د کومه نه ورکوي. په دا ګرمي شو د خلک چیرې درېمي. لہذا اپریشن دا د مسائل حل نه دی، دا د امن صورت نه دی. همدارنګې خلک ته دا خلک دا وایي چې اصل د اپریشن د دغه شي دپاره نه دی، بلکې خلک دا وایي چې د اپریشن د بل مقصد دپاره کوي چې موږ په علاقه کې مقدنیات دي په باندې قبضه کوي. لہذا که په فوج باندې هم د موږ د کوم اعتماد نه وشي، هغه هم د کوم اعتماد دی نه اوچت شي، نو د ملک څوک بچ کوي. نو لہذا اپریشن د مسائل حل نه دی. د خلک سره مذاکرات وکړئ، د خلک سره خبره وکړئ، ان شاء الله تعالی چې تاسو پاشه کامیاب هشئ. او چې کله اول د 3 میلیارډ نه نسي، چې کله د نه نوځي زوی تر ورسیږي بیا چې کوم دا کنه د تاسو د خلاف اپریشن کوي. نو دا معنا دا شو چې د خلاف اپریشن نه دی، اپریشن د عوام خلاف دی. د عوام خلاف اپریشن کله هم اجازه نه درکوي. وما علينا الا البلاغ.